الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورة البقرة آیت نمبر 43. وأقيموا الصلاة او قائم کئی تاسو الصلاة منذ وآتو او ورکی الزکاة زکاة ورکعو او رکوع کئی مع الراکعین در رکوع کون کو سرا اتأمرون الناس آیتاسو حکم کوئی خلقتا بالبر دنیکی وتنسون انفسکم او هروی خپل ځانونا وانتم او حال دادی چې تاسو تتلونا تلاوت کوي الکتاب د کتاب افلا تعقلون آیات سن پوهیږئ واستعینوا او مدد غواړئ بالصبر په صبر سره والصلاه او په مانځ سره وانها بشکد منذ لکبیره خامخا ګران دی یا خامخا دروند الا للخاشعين مگر پا عجزی کون کو باندې آسان دي الذين عجزی کون کو دا هغه خلق دي یظنون چې دوی یقین لري انهم ملاقو چې بشک دوی ملاقات کون کې دي ربهم در خپل سرا وانهم او بشک دوی الیه الله طرف ته راجعون واپس ګرځیدون کې دي. ما قبل آیاتونو کې الله رب ذوالجلال بنی اسرائیل باندې چې کوم انعامات او احسانات کړیو هغه ورته چې وریاد کړل او بیا چې دین الله تی مطالبه د ایمان وکړل نعمت او توریات کړو چې په تاسو باندې چې دینو ما دا انعامات او دا احسانات کړی دي او د ټولو نغټ احسانات او انعامات چې په تاسو کې مې چې دینو کوم بیش سلور زره چې دینو هغه پیغمبران را لېږلي دي او دغه شانتي چې دینو په تاسو کې چې دینو بادشاہان چې کوم دینو هغه هم ډیر زیاتو او پس دا غیر تیری الله رب ذوالجلال چې دینو بیا ته د ایمان مطالبه وکړه او امنو بما انزلت مصدقا لما معكم. وسپرین نننی آیاتونو کې چې الله رب ذوالجلال کله دا غونه د ایمان مطالبه وکړه نو د ایمان پسې ورپسې دویم نمبر 6 چې هغه مونږ نو الله رب ذوالجلال په دې آیاتونو کې دا هغه ته چې د مانزه او دغه شانتي چې دینو زکات چې کم دینو داغي بارکی حکم کوي چونکه په دغه يهوديانو کې یو محبت هغه د مال سره حب مال او بل چې دینو هغه نفسي خواهشات چې هغه ډیرو حب جا چې وته ویل کی نو د مال سره هم محبت او دغه شانتي چې دین خپل نفسي خواهشات چې دین راغوم دغه ډیر زیات او دغه سره محبت نو اول ته الله رب ذوالجلال چې داغونه د ایمان مطالبه وکړل چې تاسو ایمان راوړئ او قبل فرض د ایمان نه پس تاسو په ځلونه کې هغه د مال هغه محبت او دغه شان د خپل نفسي خواهشات وي نو دغه د پر وته الله رب ذوالجلال نسخه بیان کړي چې دغه نسخه استعمال کړي د دې سره بستاسو د مال له هم چې د نفرت پیدا شي او خپل نفسي خواهشات چې دغه به هم کم شي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة کله چې تاسو مونږ قائموي نو تاسو چې کوم نفسي خواهشات دي
تاسو چې کم نفس چې کم برای طرف ته چې تاسو بوزي هغه به د مانزه په ذریعہ باندې بس شي ختم شي. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. موشرینو دا انسان د بی حیاي نه سکی منی کوي. نو دا د الله رب ذوالجلال هغه نسخه بیان کړل چې ایمان راوړل د ایمان نه پس ک بالفرض تاسو خپل نفسي خواهشات دي نو دا غیر پاره چې نو تاسو به مونږ کوي ولې چې د ایمان نه پس چې نو په تاسو باندې به مونږ فرشي د مانځ سره به چې نو تاسو کم خواهشات چې هغه به ختم شي. او بل د مال سره چون کې محبت لا غو نو دا غیر پاره وته نسخه بیان کړي تاسو زکات ورکوي. د ایمان نه پس چې تاسو باندې چې کم حکم د زکات ته هغه به همي نو د زکات د ورکړې سره چې نو تاسو د مال نه محبت بچي هغه به ختم شي. کم کس چې بخیل کنه بخیل هغه 1 روپۍ هم نه خرج کوي کنه نو د مال سره بیا ډیر محبت. کم کس چې سخی مالی لا غټلې نه او د لاس ته را رسیدلې نه او د لاس در را رسیدونه مخکې چې دینو هغه خرج کړي دا بیا د مال سره محبت نه. نو کله چې دې زکات ور کوي کم چې په د باندې واجب دی فرض دی یو خود داغه خیال ساتي هغه د خپل مال نه چې دغه زکات ور کوي صاحب نصاب دی او د دین علاوه چې دې نفلي صدقات هم چې دې ور کوي نو دې د بیا د مال سره چې دغه محبت بني دغه بیا د سخاوت صفتی. نو الله رب ذوالجلال وتعالى او فرمایله چې تاسو مونږ قائم کړئ د مونږ سره بچی تاسو نفسي خواهشات چې تاسو بے حیاي طرف ته بوزي هغه به ختم شي. او زکات ورکوي د زکات سره بچی تاسو چې د مال سره کوم محبت ته هغه به ختم شي. ورکعوا مع الراکعين او رکوع وکای د رکوع کوونکو سره. نو دې کې مفسرین فرمایي چې د يهوديانو چې کوم موس کول په هغه کې ورکوع نه و هغه به ډایرک سجدي لتلله. نو یو خدای راغلی چې تاسو چې کوم موس کوي چې رکوع پکې نشته نو دا موز نه دی رکوع ځان چې دی فرض ده. نو تاسو څه کوئ تاسو په مانځ کې رکوع هم کوئ څنګه چې نور خلق رکوعګان کوي تاسو داغو په شانتي رکوع کوئ. او یا چې دي نو مفسرین فرمایي چې د دینه د جمع مانځه هغه اهمیت چې هغه ثابتي چې تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره یعنی نو مطلب دا دی چې په جمع باندې چې مونږ کوي یو امام او مقتدیان په شاته ولاړ نو دا سنت مؤکده د جماعت سره مونږ کول. بلکې امام ابو حنیفه رحمت الله د احناف په نسبت باندې خو د جماعت سره مونږ چې نو داغه د وجوب درجه لري چې دا واجب دی بغیر څه د عذر نه د جمع مونږ پر خودل دا خو پیغمبر علی السلام چې د منافق علامت خودلې دي. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی فرمای کم خلک چې په مونږ کې بر جمع په منځ کې حاضر نه نو یا به هغه منافقین او یا به چې دغه به عذر یا به منافقین او یا به دغه عذر بیمار وو جمعه ته بنشو راتللې په جمع سره به مون نشو کولای نو عذر چې شریعت کې چې نو د عذر اعتبار شته بیمار دی کولی شي کور کې مونږ کولی شي ځان نه مونږ کولی شي بغیر صد عذر نه کپ مانځ کې بسو غیر حاضر وو نو هغه بسو هغه به منافق وو. او دا شاده پیغمبر علی السلام فرمایي چې ما رزله غواړي چې نوجوانان راجم کړم او دی خشاک راوړي او بیا چې دی دا کم خلک چې بری کورونو کوم منځونه کوي ځان منځونه کوي او چې دی ناغو کورون ته ورته کما دومره د جمع د مانځ چې هغه اهمیت دی. نن ما وتا چی کنه د دنیایي روزګار کاروبار دا غیر پر زمو سره ټیم شته هغه ته زو فارغ یم خو چې دی نو جمعه ته چې نشم راتلی د جمعې سره چې دا غو نشم کولی. تاسو پر خپل محله کې سوچ وکړئ کنه کار روزګار ته خطه کړی که ځوانان دي او که نوجوانان دي او که بوډاګان دي هر څه چې دي کار روزګار ته کړی دي خپ پابندۍ باندې خپل روزګار نه قضا کوي. دا سونه د شرم خبره ده کنه چې هغه جمعه ته چې هغه منزل نه راځي. زموږ د زړه قسم په ولا چې درد کوي درد چې دا مشران نیمو د جمعه ته نه راځي کنه زموږ د زړه سم درد وکړي چې دا د مشرانو حال دینو د دوی هغه خطه کول ته خو بیا ډو قصور نشته دي او دا نه چې څو عذر بیماری نشته دي خټ ټیک ټاک خدای پیسو په ګټلو باندې پويږي خو اخر چا سره بچی دی راکې
نن که چاته نیک خبره کې صحیح خبره وته کې نو الټه دشمن به توي نو علما هم چې نو په دې نصيحتونو باندې ستړي شو خو بس صرف هغه خپل فریضه چې دی هغه ادا کوي چې ورځ په قیامت باندې الله ته پوښتنه کوي چې تاسو خپل قوم ته پیغام رسولې او کنو رسولې که نور څوک عمل والس چې ډیر کمې دي په سلو کې یو لس کسان داسي چې هغه به د الله د خبره چې دی هغه به ووري پر وګ باندې به ووري په زړه باندې بچي په هغه سره یقین وکړي او په هغه به عمل وکړي دا باقي 90% خلک چې نه دي نو ورکعوا مع الراکعين د دې د جمع هغه موز مراد دي چې تاسو د جمع سره چې هغه موز وکړي اتامرون الناس بالبر آیات سو حکم کوي خلق ته بالبر د نیکي وتنسون او هیروي انفسکم خپل ځانونه نو دې يهوديانو بس چر کولو د يهوديانو یعنی الله فرمایي کنه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم د يهوديانو خاص کر چې د يهوديانو چې کوم علماو هغه به چې دینو د تورات تلاوت وکاو او انتم تتلون الكتاب د دې تورات تلاوت به کولو په خپل به هم کوو خلکو ته به هم چې دینو داغي تلاوت به کولو هم په دغه تورات کې چې دی د دې قران تذکرہ پکې وا هم په دغه تورات کې چې دی د پیغمبر علی السلام ذکر پکې او چې داسې واخري نبی به راځي هغه به قران چې دغه نازلي نو دوی به چې داغي تلاوت به کوي لکه په دغه کې د پیغمبر علی السلام پیشنګوئی چې دغه بیان و دوی به راغي بار بار به تلاوت کوي چې داسې پیغمبر خو چې کله پیغمبر علی السلام را نو بیا دا هغه نه انکار شو نو الله فرمای اتامرون الناس بالبر تاسو خلق ته د نیکه یعنی تاسو د خلق ته د تورات چې بیانوي وتنسون انفسکم خو لیکن په تورات کې چې کم د پیغمبر علی السلام متعلق کم پیشنګوئی ده باغی باندې تاسو خپل عمل نه کوئ خلق ته خو بیانوي خو لیکن په خپل به عمل نه کوي چې پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړي وتنسون انفسکم او یا مفسرین فرمایي چې بعض یهود داسې چې هغه ایمان راوړو بعض يهوديانو هغه ایمان راوړلو نو د يهوديانو چې کوم د علماو نو د دې یعنی عزیز اقارب او رشتہ دارانو په پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړو نو دا خو چې دینو د تورات علماو په تورات باندې پویدل د يهوديانو علماو په دغه باندې پویدل چې او پیغمبر علی السلام متعلق چې په تورات کې کم به تذکر راغلی کم پیشنګوئی راغلی دا هغه هم دغه پیغمبر دی نو دوی وسه کوله دوی به هم دغه رشتہ دارانو ته وی چې دغه پیغمبر صحیح دی تاسو په ایمان راوړی دي تاسو په دغه دین باندې چې قائم او دائم اوسېږئ چې دغه پرې نه ده نو دوی وسه کوله دوی به هغه ته دغه نه کوي حکم ورکولو خو لیکن په خپل په عمل نه کولو په خپل په عمل ولې نه کولو چې دوی چې کم هغه سرداری واغه ختمېدله دا خو چې کنه دا يهوديان او علما چې هغه ته چې پیسې ملاوي دي قبل فرض دی په پیغمبر علی السلام باندې ایمان نه وړي دوی خو بیا پیغمبر علی السلام تابع او بیا خو د دوی هغه سرداری او بچای ختمېدله بیا دوی ته چې دی نو هغه مال او دولت بیا چې نه راخېدو نو دی وجنه هغه ته خو چې نصيحت کول او هغه ته حکم کول غوړي دغه پیغمبر دی دا بالکل برحق دی تاسو په دغه دین باندې قائم او دائم اوسئ بالکل برحق دین دی خو په خپل په ایمان نو الله فرمایي تأمرون الناس بالبر تاسو خلقو ته د نیکي حکم کوي چې او دا پیغمبر صحیح دی وتنسون انفسکم په خپل په ایمان نه راوړي خپل ځان چې دی هغه یې راوړي د دې خو دې مثال دی چې یو چراغ لګیدلی چراغ نو هغه یعنی یو سړی بل چاته د نیکي حکم کوي په خپل په عمل کې نو دې مثال دی چې یو دیو لګیدل یو چراغ لګیدل دی غیر چاپیر علاقه چې دی منور کړی دا روخانه کړی دا رڼا خوري لاندې چې دی هغه لاندې چې په خپل باندې په تیار کړي نو کم کس چې بل ته چې دینو د نیکي حکم کوي په خپل په عمل نه کوي نو دا دغه شانتی دی لکه د څنګه چې د دې چراغ او د دې ډیوی چې دی رڼا په خپل ځان باندې نه غیر چاپیره نو خلکو له خو چې د نیکي حکم کوي خلک چې دی هغه پرای راس باندې راضي خلک چې دی د دین طرف ته چې هغه متوجه کوي خو لیکن په خپل چې دی په گمراهۍ کې پروت دي اتامرون الناس بالبر آیات حکم کوي خلق ته بالبر د نیکي وتنسون انفسکم او يهروي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دالي چې تاسو تلاوت کوئ د کتاب یعنی د تلاوت د قران د تورات تلاوت کوئ او پاغي کې چې نو د هر څه چې بیانېږي تاسو خلکو ته بیانو خو لیکن په خپل په عمل لګي افلا تعقلون آیات تاسو نه پوهیږئ یعنی تاسو نه پوهیږئ دا خو یعنی باقاعده په قران تورات کې چې هغه هر څه موجود دی او هغه باوجود چې نو تاسو په ایمان نه راوړئ
واستعینوا بالصبر والصلاه او مدد غواړئ تاسو بالصبر په صبر سره او صلات او په مانځ سره وانها لکبیره الا علی الخاشعين او بشکدا منز ګران دی الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کوونکو یعنی کم کس چې عاجز یا عاجزی کوي داغه په ځل کې عاجزی هغه باندې چې نو بیا دا منز ګران دی یعنی کبیر فرض تاسو ته چې دی مصیبت پیخیږي سم مسله پیخیږي نو تاسو بچی مدد پس سره غواړئ یو خدای دې تاسو به صبر کوئ تاسو به صبر کوئ تاسو چې کوم مصیبت تکلیف در رسیدلې پاغي باندې به صبر کوئ او بل دا چې الله ته به ودرېږي په مانځ سره بچی دی د الله نه نو د دې مراد د صلات الحاجت ته پیغمبر علی السلام ته چې به هم داسې څه پریشانی پیښ شوله صدا سي غم به وته پیښو پیغمبر علی السلام بچی دی هغه په مانځ باندې به ودرېدو او د الله نه به سوال وکړو پریشانی بچی دی ختم شوله حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د خېټې باندې چې درد او ډېر زیات چې خراب کړي نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام ته پوښتنه کوي چې سم مسله هغه ته چې په خېټه مې پیغمبر علیه السلام ته دوه رکعات مونږ وکړه ان شاء الله د دې سره به چې ټیک شي نو په مانځ کې چې شفا هوندا څومره مسائل چې نو موږ خپل مسائل په مانځ سره حل کو اول چې هغه بس صبر وکړو د الله د طرف نه بس د الله په ما باندې چې دا غم راوستي دا تکلیف راوستي دا بیماری راوستي دا په دې باندې چې زما صبر دی الله چې په دې حالت کې زه خوخ يم بس زه په راضي یم او بیا به چې نو بیا الله ته چې هغه ودرېږو وانها لکبیره الا على الخاشعين الذين يظنون دا خاشعين دا عجزي کوونکي کم خلق دي دا هغه خلق دي يظنون چې یقین لري انهم ملاقو چې بشک دوی ملاقات کوونکي دي ربهم در خپل سره وانهم الیه او بشک دوی الله طرف ته راجعون واپس ګرځیدونکي دي دنیا ته راغلي دي دنیا نه واپس چې نو الله ته چې نو غبا واپس به ګرځي دا خاشعين دي دا عاجزي کوونکي دي واقيموا الصلاه او قائم کوي منذات الزکات ور کوي زکات ور کوي او رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کوونکو سره اتامرون الناس آیات سو حکم کوي خلق تابل بالرید نه کوي وتنسون او يروي انفسكم ذانون خپل وانتم تتلون الكتاب او حال دادی چې تاسو تلاوت کوي الکتاب د کتاب دین مراد تورات دی افلا تعقلون آیات سن پوهیږي واستعين او مدد غواړی تاسو بالصبر په صبر سره والصلاه او په مانځ سره وانها بشکدا منزل کبیره ډیر ګران دی الا للخاشعين مگر په عجز کوونکو خلق باندې یعنی سری آسان دي الذين داها خلق دي يظنون چې دو یقین لري انهم ملاقو چې دو ملاقان الرحیم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سورة البقرة آية نمبر 43 وأقيموا الصلاة او قائم کئی تاسو الصلاة منذ وآتوا او ورکی الزکاة زکاة ورکعوا او رکوع کئی مع الراکعین در رکوع کونکو سرا اتأمرون الناس آیتاسو حکم کوئی خلقتا بالبر دنیکی وتنسون انفسکم او هروی خپل ځانونا وانتم او حال دادی چې تاسو